السلام علیکم. نن زه د خپلو پښتنو لپاره د تاسې د کارت د بلاکونې دپاره ستاسې کارډونه بلاکیږي مین یوه غټه وجه خو اوس بله ماته په علم کې راغله چې دغه هم تاسې مسله تاسې ځان دپاره غټه مسله دا جوړه کړې ده. زه که په خپله علاقه کې تاسې اوسئ، په خپله علاقه کې نادره والۍ به له تاسې سره یو څه نه څه لاس یوسي، د تاسې خاطر به وکړي. تا جخه چې کومه انټرویو د تا له هغه کسه چې اخلي چې کوم تا ته کارت در جوړوي او هغه کارت د جوړونې والی چې انټرویو اخلي هغه انټرویو کې غلط ورته وایي، غلط څه ورته یایي. د تا مشر، رور، خور، زوی، لور چې په کوم ترتیب باندې دی اوریجنل کوم چې ترتیب د مشر او کسر کوم یې هغه خو تا ته معلوم دی، کسر ته معلوم دی، مشر ته معلوم دی. دا مشر ده، دا کسر ده، دا په دغه نمبر ده، دا دریم ده، دا څلورم ده. موږ مشرانو د موږ پلرونو دا غلطیانې کړي دي چې خپل لور او زوی یا زمنو کې یو مشر کړی بل یې کسر کړی. په نادره په سیستم کې د نادره په سیستم کې چې کله هم له تا جخه اکثر کس جخه د تا آل وسي چاته کارډ ور جوړویږي او هغه جال وکړي چې دغه د تا څه ده، د ورته د مارور ده څویم نمبر ده، د ورته پنځم نمبر ده، هغه پنځم نه په اول نمبر باندې پنځم نمبر خو جنون یې په نادره سیستم کې دی په اول نمبر یې. نو دغه شی ساتلی دی چې تاسې ترتیب ځان ته یا خو هغه ترتیب ورشئ کوم ترتیب چې ده، که هغه ترتیب نه وي بیا تاسې ته پکار ده د ساتنې ستاسې به ځان له دغه شي څنګه بچاو کوئ. کله هم چې خپل زوی ته یا لور ته یا لمسي ته یا هر کس ته د کور ته کارډ ور جوړوئ، شناختي کارډ ور جوړوئ، نادره ته ورځئ، تر هغه له مخه د خپل ځان FRC د خپلو بچیانو د ورونو د خویندو د پلار له طرفه یا د ځان له طرفه تاسې راایستل دي. FRC ورته یایي فیملی رجسټریشن سرټیفیکټ په نادره سیستم کې تاسې هغه راوباسئ، ترلاسه یې کړئ. کله چې هم تاسې هغه ترلاسه کړئ هر یوه ته چې تاسې کارډ ور جوړوئ هغه ته کارډ ور جوړونې والته تاسې دا ترتیب ور زده کړئ چې مشر خو دغه اوریجنل مشر او کسر خو دغه دی، خو لیکن د نادره په سیستم کې د ما مشر دغه ده، بیا دویم دا ده، دریم دا ده، څلورم دا ده. هغه ترتیب تاسې ته ور زده کول لازمي دي. د موږ ګیله کوو له سیستمه له نادره څخه چې ته دته جواب غلط ورکړې چې مشر او کسر سره ور ګډ وډ کړي د نادره په سیستم باندې دی مجبور د افیسر چې په کمپیوټر ناست چې ته دته غلط معلومات ورکړې. که یو دوه غلط معلومات ورکې هم دی دا مجاز لري، دی دا اختیارات لري چې د تا کارډ انکوایري ته واچوي، د تا ټوکن انکوایري ته واچوي، تا کمیټۍ ته ریفر کړي چې دغه سړي څخه ما ته په انټرویو کې غلط بیانې وکوله، ته به بیا خامخا کمیټۍ کوې. نو ته بیا په دې کې ګیلمن سې چې ما کمیټۍ ته زه ولږلم. ولې ولږلم؟ په پنجاب کې خو د یو خاطر نه کېږي، سند کې د یو خاطر نه کېږي، په بل صوبه کې که په کراچۍ په پېښور کې که په کوټه کې بلوچستان کې یې چې ته د بلې علاقې یې ظاهره خبره ده هغه خو تا نه پېژنې چې ته څوک یې ته څوک نه یې. په خپله علاقه کې به معتبرین چې کوم په کمپیوټر سیستم ناست دي افیسرز حضرات الله دې قدر وکړي، هغه د تا قدر کوی سي، د تا لحاظ ساتلی سي. لیکن په بله صوبه کې په بله علاقه کې د تا څه لحاظ وساتي؟ نه ګیلازي نه کوی سي، نه د لحاظ ساتلی سي. لحاظه له دغه شي بچ کولو دپاره دا خپل ترتیب د نادره سي کوم ترتیب مشر او کسر ترتیب ده دغه تاسې د FRC په ترو باندې ځان ته معلوم کړئ. FRC راوباسئ، فیملی رجسټریشن ورته یایي، فیملی رجسټریشن سرټیفیکټ. په هغه کې دا ښایي د تا د ټوټل بچیان یا د تا ورونه او خویندې هغه ټوله لیکل سوي په یو ترتیب لیکل سوي، په هغه ترتیب باندې ځان ته معلوم کړئ. امید کوم چې تاسې به څوک انکوایري ته لیدلی دي هغه به دا ترتیب ځان ته اوس هم زده کوي. کمیټۍ کوې نادره والته د غلطي وکوله، کمیټۍ ته ورتګ له مخې زده کړه دا ترتیب. FRC راوباسه، په پلار باندې، په ورور باندې، په خور باندې، هر یو چې دا FRC کې رجسټر وي هغه FRC سرټیفیکټ دپاره تاسې اپلای کوی سئ، رایستی یې سئ. مننه.